زه الحمدلله ثواب په نیت دین په تقاضا الله رضا به کرکټ کوم هغه چې خپل چایس زه کرکټ کوم خو بیټینګ کم کوم بالینګ کوم او په بالینګ کې زیات تر چینج اپ پیس کوم توجه کرکټ کو هاکی کو فوټبال کو کبډي کو داسې گیم چې هغې سره ورزش کېږي ما له ټول جواب راکړي د موبایل گیمونو سره ورزش کېږي ایکسرسایز کېږي پبجي سره ورزش کېږي اور کم سټوډنټان چې پبجي فری فایر لا یې لډو کوي هوم ورک کولی شي بولو هوم ورک کولی شي سټډي کولی شي د دې سټوډنټ د مستقبل ډاکټر انجینیر ساينسدان د پاکستان د هر ادارې یو بهترین افسر ته جوړېدی شي هغه گیم کو چې ورزش وکړي د موبایل گیم کې ورزش نشته اوې د دې زستا د عقل ته حیران راکه موبایل چې پریکټیکل درته وکم ساينس روم و راځي چې دا جمله ورخه تاریخي جمله والا دا کم کس چې پبجي یا فری فایر کوي په دې کې دنه کارټوني څه شي د دې کارټون باره کې د کامنز د سوچ د عقیده دای دی وي دا کارټون زیما اټس می هغه ته بر ام لیکلی چې دا زیما نه پبجي والا ځان ته کارټوني وي نن نه پس په پبجي والا ټول کارټوني وای څه به وته وایو وې شرموا څه به وته وایو په شرمونه شرموا څه به ورته وایو او ا کارټون چې منډه وای کنه دی دا کېدل دی وي دا زیما اچھا پایټ کوي دی دا پایټ زکم اچھا ډرایوینګ کوي دی دا ډرایوینګ زکم اچھا شوټ کول کوي دی دا شوټ کول زکم اور ا کارټون چې مړ شي دی وي زه مړ شم نه مړ له خو ځنې کانه تړم خزه پسې به دی وډون کما کته ما نه توجه پبجي فری فایر لای لړونه د چاچا بایکاټ شنن نه پس ختم دا زما ایجوکیشن خرابوي دا زما تعلیم خرابوي توجه ختم شو دا به ان انسټال کې ان انسټال توجه دا گیمونه نه کوو په سنت طریقه ودونه کوو مشرانو د په کشران شفقت کوو د علماو قدر احترام کوو خرافات پرېږدو توجه مسواک سنت دی که نسوار مسواک اخلی که نسوار مسواک غورځوی که نسوار څه غورځوی څه غورځوی څه غورځوی راواخلی غورځوی ټیک شو تاسو سره جیب کې دي خو زه وایم مولوي صاحب چې کومه ګناه چا په ښکاره کول د هغې نه به توبه په ښکاره کوي او کومه ګناه چې پټه کوله د هغې نه به په پټه ګناه کوي نو نسوار هم ښکاره کول که په پټه ما په دغه کې ختم نبوت کانفرنس زه ما خطیب صاحب ډېر لوی پروګرام په 400 کې نو هلته ما دا خبره وکړه سم یو درس دروس شو دا خلکو وغورځول په نن اخیری ورځ د نسوارو دا خرافات دي دا د اولاد بچو په ایجوکیشن خرج کا او که دې تیار نه یو د سټیل میخ را سره بل پاتې دا درته وایم توجه دا څومره چې کشران ماشومان ناست دي زه چې څنګه وایم ما پسې هغه شانتې وایه ښه چې څنګه زه وایم تاسو به هغه شانتې وایه او ښه ځان مزاج به لږ سخت کې پوس بنه سخت به وایه چې څنګه زه ایجوکیشن ادارو کې هم دلته وایم توجه دا ټول ماشومان ما پسې وایه ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې نسوار مه راوړئ وایي ای زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مه څکئ تاسو صرف سرګټ څکئ سبا به مونږ چرس هم څکو پس د ماشومان له جواب ورکړه نه شرمېږي زما د دې مستقبل نه شرمېږي زما د پرایمري او د میډل او د های د سټوډنټانو نه ته څه جوړول غواړې ته چې مردارې پلیتې کې د کشرانو مخکې ولیکې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې نشئ بچې به نشئ پلار چې آئس کی بچے بے آئس کی جیسا کرنی ویسا بننی زه ریکویسټ هم کوم درخواست هم کوم د دې مستقبل دپاره د دې کشرانو دپاره دا مردارې پلیتې پرېږدې باس نن لاست ډیټ د دې خبرو دا ختم کړو اور زه د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې هیډ آئی جی پی معظم جا انصاری ته سلام عقیدت پیش کوم چې منشیات و خاتمې دپاره الګ فورسز انتظام وکړ سرچ اپریشن یې وکړم موږ د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت هم کوو تعاون به هم کوو به انشاءالله پر معاشره به د منشیاتو نه پاکوي انشاءالله اور د چرسو د پوډرو د آیس د خرڅولو اډې به د پولیس په نوټس کې څوک راوي لاس اوچت کې چې د چا لاس خدي دا به ټیک چرسي تو ګور د دې کورې کړه کیمرا ته وکړه دا کیمرا خو ته وکړه چې لاس نه چا خطرې زه بیا ګورم دا خو ته وکړه کورې جوکا منشیاتو خاتمه غواړو کنه غواړو چرسه پوډر به ختمو ان شاء الله د دې کورې جوکا سم نه
خیرن جوړ دي ونیسه توجه ختمول غواړو ان شاء الله. اور ما یو میټینګ کې ویلم د ادارې ته ما ویم که لږ چرچ چاسکل نو خیر دی که یو سیرګټ چرچ چاسکل نو خیر دی. ما په دې دیوبند والو ما لږ خیر دی یو سیرګټ ټینشن به زیات د ذکر مزه غسته نه ده نو خیر دی که یو سیرګټ اوسکو اور یو سیرګټ چرچ خیر دی. ما کې دې شه اشک دړیو هغه لیلا ته بل چا کړی و نو په یو سیرګټ کې به پکړ دکړ نه کې توجه. خو چې کم سړی د چرسو د پوډرو کاروبار کوي هغه پکړ دکړ کې تعاون کوو به ان شاء الله. راشه زما پېښور ته راشه په یونیورسټو کې هاسټلو کې स्टूडेंटان आइस पेशेंट के तौर पर आइस पेशेंट زه یو ادارې ته لاړم چې د چا څومره تعلیم زیات دی دومره ځان ښه تباه کړي. پخوا به خلکو کته جوړ چاله ورکم وایي چې تعلیم یافته وي اوس چې څومره ډېر تعلیم کړي دومره په آیسو ځان تباه کړي. نه داسې کلیپونه به ورکم چې داسې به مې 007 پسې نه ورکړي. دا جګړې م نه منم. دا خو د ډیرانو مشري ده د نالو دا په موږ تیر شوي دي. ښه عزتدار سړی به یې سمدم او تا ته به ما ته یې پوه نه کړه السلام علیکم جی ناظم صاحب چرته او خیرو زمونږ نالې بنده کړه راله دې کوله وکړه چې په چا کې والله دې کامیاب کړي. توجه خدمت په څلور قسمه دي. په څو امیر سے نمبر 1 اپنی خدمت آپ کرنا, नंबर 2 दोस्तों की खिदमत करना, नंबर 3 अवाम उन्नास की खिदमत करना, नंबर 4 वो खिदमत करना जिसके लिए कोई भी तैयार ना हो. नंबर 4 वो खिदमत करना मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल नंबर 1 په جمعات کې د استنجا په ځای کې چا 15 کیلو قاذورات وکړه بوج هلکا کیا پسترګو تیار شوی دا ور قیمتي خبره کوم خو مثال وایم داسې اوس دغه ځای کې چې دا ګن پروت دی په دې 2-3 لوټي اوبه واړوه انسان به تقاضا کمزوري دی لیټرین باتروم ته ځان رسولی نشو پسترګو تیار شوی دغه ته ځان له پسترګو باندې رڼا کړه نه دی باندې دا اوباړه دا دار چا کار نه سو و یو جمعه کې دغه شانس چل شوی یو کاکا ما پس راغی او چې تیری داخله ما ته وای دا چا کړی دی ما ورته دا تا کړی دی الکه او چې تیری راخلاصېږي ولی په جمعه کې توجه 2-3 لوټو اوبه په واړه خبره به آسان شي. یہ وہ خدمت ہے جس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو. اور دویم مثال دا دی دلته په روډ باندې په سړک باندې سپی مړ پروت دی پیشو دا څه شی دی هغه بدبوئی پیلاو کړی رومال راکړه چې پریکټیکل ته وکړم دا رومال صدر اوس په سړک کې بدبوئی پرته ده به حیثیت انسان موږ بس کوو یوم هغه ته وګوري په زور زیر زما پته کا سره سره پوښوي او پوزه پټه کی او ګیر بدلی اکسلیټر پریدا یوم ګوري دا انسانیت نه دی. ما په ټیمه کې میونسپل کمیټه کې په دې بیانات کړي صفایي څه ته وایي توجه یوم پوزه پټي ګیر بدلی بل پوزه پټي د خپل غول نه چرته پوزه پټه کړي دا هغه ته خپل زور زیر ګوري چې نن مې څومره کړي دي. توجه 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 دا پوزه مه پټوه شاپر راواخله پلاستیک څه شی لاس ته شاپر واچوه ته چې د کلي علاقې الطهور شطر الایمان صفایي نصف ایمان دی. توجه لاس ته شاپر واچو د لکې نه خپې نه ونیسه راواخله کوله کرکړ د ډیران په ځای کې وغورځوه روډ به هم صفا شي او تا هغه خدمت وکړه جس کې کوئی بھی تیار نه. مونږ په 2010 کې نوشهره کې سیلاب راغلی د مردان میونسپل کمیټې او ټیمې والا چې کوم خدمت کړی دی مونږ سره د خپلو کورونو غم او دا کمیټو ول راغلی هغه میخې مړې پرتې وي مردان والو خپله کارکردي کړې او د مردان د تبلیغ مرکز مشرانو جماعتونه را لېږلي مونږ خو د خپل کور نه زما په مدرسه کې 14 فوټو به وي 14 فوټو به وي سیاسته غټ غټ کتابونه مردان والو اخلاص کړو او د خدمت حق ادا کړو او د مردان د تبلیغ مرکز مشر امیر صاحب جماعتونه را لېږلي څه د لپاره خبرې الته مساجدونو سره د چا غم نو تبلیغي جماعتونه جوړ کړل د وو د لسو اتو کسانو اگر خلک رال نو هغه تبلیغ والو جماعتونه صفا کول مسجدونه صفا کول. ما ټیمه ورته بیان کو هم خلک وای چې دا ګندګي والدي دا چې نالې صفا کړي دا ګندګي والدي ما تاسو ګندګي ول نه زما د کور نه ګند روزي زمونږ د کور نه ګند روزي چپس او پاپړ او پلاستیک او ګندونه روزي هغه ګندونه لري کوي دا ټیمه او کمیټه والا ما ګندګي والا مونږ ټول یو تاسو زمونږ د ګندګي صفایي والا یې تاسو خو صفایي والا یې دا ګندونه خو زمونږ تاسو د کور نه روزي نو مونږ ټول ګندګو والا یو وای څه والا یو خپکیږي خپشه مونږ ټول څه والا یو او ټیمې والو کمیټې والے صفا کوي ما تاسو صفایي والے ما چې دا بیان وکړ دوام وکړه یو ټیمې دی څوک ته جماعداران وي څوک ته چواریان وي کنه هغه انسانان نه زناوري کنه هغه انسانان نه
هغه زناوري ما چې دا خو ما تاسو صفایه والا ګندګي والا مونږ یو راځي زما لاس ښکلو وایي تا مونږ ته صفایه والا وي خلک خو مونږ ته ګندګو والو چې هغه ګندګو والا راوله لهذا که هغه سړي انتخاب وکړو چې یو سړي د الله نه یریږي هغه ظلم زیاتې کولی شي